په آجکل دور کې یو بل شی روان دی چې ښه به دی الله تعالی کې مال دولت په الله تعالی ورکي، بچي به الله تعالی ورکي، ګاډی به الله تعالی ورکي، او خلک به در سره چې کوم دی بیا په دې کې بغض او کینه ساتي او یای به چې یاره دا الله تعالی څه لا ښه کړلو، دا مال دولت ولا الله تعالی څه لا ور کړلو، دا پیسې ولا څه لا ور کړلې، نو دا شان دا ګاډی او دا ډېر بچي ولا څه لا ور کړل، او دا د جرګو والا سړی او ښه سړی او مطلب دا چې عزت او قدر او احترام یې خلک کي دا څه نه نو دغه رونو حسد ویل کېږي چې د ما ته تربور ښه شي، د ما ته ګاونډي له الله تعالی چې کوم دی پیسې ورکي، د ما ته ګاونډي له الله تعالی بچي ورکي، د ما ته ګاونډي له الله تعالی مال دولت ورکي، ښایسته ګاډی ورکي، نو بیا په موته کې دا غلطي چې خپل ګاونډي سره په زړه کې بغض ساتو، کینه ورسره ساتو، ذاتیات ورسره چې کوم دی روان کو، نو دا شی په نن سبا دور کې ډېر زیات روان دی. او ځکه علما فرمایي چې په اسمانونو کې ټولو نه لومبنی ګناه په اسمانونو کې د حسد د وجې نه شوې چې خلکو کې بغض راغی او کینه راغله، او په ځمکو کې ټولو نه لومبنی او لویه ګناه د حسد د وجې نه شوې. نو وروڼو زه ته به د حسد نه ځان ساتو. اوس د ما ته ګاونډي ښه شو دا الله تعالی ښه کړو، د ما ته تره زوی ښه شولو دا الله تعالی ښه کړلو. زه ته که هر څومره ورته نیت بد کو، که هر څومره ورته کندې چې کوم دی ووهو، خو زه ورته چې کوم دی د ده کمی نه شو کړی، زه ورته د ده عزت او احترام چې کوم دی نه شو کمولی. نو چې زه ته احترام هم نشو کمولی، عزت هم نشو کمولی، نو بیا څه له د خپل ګاونډي کمای کې، بیا څه له د خپل تربور چې کوم دی کمای کې چې الله تعالی ښه کړی دی. ځکه نبي علیه صلات وسلام مبارک فرمایي چې ای خلکو د حسد نه ځان وساتو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الخطب. نبي علیه السلام فرمایي چې د حسد نه ځان وساتو، ځکه چې دا حسد داسې نیکۍ ختموي لکه اور خشاک ختموي. په اور سره چې کوم دی خشاک ختمیږي، نو دارنګې په حسد سره د تا نیک اعمال، د تا ذکرونه او د تا نوافل چې کوم دی ختمیږي. نو وروڼو حسد نه به زه ته ډېر ځان ساتو. حضرت علی رضی الله عنه قول دی چې انسان چې کوم حسد کوونکی وي، حسد کې د مسلمان نور سره، نو د لپاره په دنیا کې دا سزا هم کافي ده چې دای په زړه باندې تکلیف تیروي، دا یې کینه کې او غصه کې، نو د لپاره دا ګناه کافي ده. نو حقیقتا چې ما تعالی پکار دی په دنیا کې حسد ونه کړو، مسلمان رو دی الله تعالی ښه کړلو، دا سوچ او فکر وکړه چې الله دغله د مال دولت ور کړل، دغله د بچي ور کړل، مال هم راکړي، ځکه تا سره د هیڅ خبرې کمای نشته او د ته په خدایۍ کې د یو خبرې کمای نشته دی. نو ما تعالی دا پکار دی چې زه په دې باندې عمل وکړم.